ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم. انتهائی قابل قدر دباجول سیاسی و قومی قیادت نوجوانانو مشرانو کشرانو پا دو موضوعات بانے نن تک امن پاسون جوڑ دے. یو دا 30 جولائی خصوصاً او دا ٹول باجول عموماً شہداؤ تا دا اغی ارواح تا دا عقیدت پیرزوان پیش کول دی. او دویم نمبر دا امن پا حوالی سرا دا باجول دا اولزغگا ایوانونو ترسول دی. زمانونو زا جذباتی تقریر نکوما، زا پا دلیل بانی مبنی دا جرگی خبر کو او دا ٹول نوجوانان مخاطب کو یو تپوس کوم تاسو بابا جوڑ کے امن غواړئ خوشحالی غواړئ نو د امن دپاره که اذیت او تکلیف راځي برداشت کوو به که نه او که نن باران راشي نو دا میدان به پرېږدو که ولاړ به دا به م عهدي چې باران که هر څومره سیوا کېږي زمونږ جذبه به نورم سیوا کېږي. زما ملګرو یو خبره بله کوم، زه لږه ستاسو توجه غواړم. تاسو په دوران د تقریر کې شور مه کوئ چې په دې خبره سره ځان پویه کړو. زه اول د امن خبره کوم، بیا د باجوړ د شهداو خبره کوم. زما وروڼو د 20 کاله نه زیات وخت وشو دلته د بدامنۍ یو لهر او جنگ روان دی. د دې جنگ دو تصویره دي. یو د دې جنگ اصلي تصویر دی او یو د دې جنگ جعلي تصویر دی. همیش دپاره اگر جعلي تصویر پیش شوی دی د دې جنگ چې کوم اصلي تصویر دی هغه پټ شوی دی. او ملګرو واورئ شور مه کوئ چې څومره پورې موږ اصلي تصویر د دې جنگ نه یې ښکاره کړی مسله نه حل کېږي. ټیک ده؟ اوس زما وروڼو اصلي تصویر چې ښکاره کوو د دې جنگ نو نن موږ څه سوالات راوچتو او د دې ملک د حاکمانو نه د دې ملک د واکدارانو نه د دغې سوالاتو جواب غواړو. اولنی سوال زمن دا دی چې 9/11 نه بعد چې کوم جنگ شروع شو د دغې جنگ فریقین معلوم و، یو طرف ته امریکا وه او بل طرف ته افغانستان و. زما سوال دا دی چې دا جنگ پاکستان ته چا راوړ؟ دا جنگ د کوم مقصد دپاره راوړی شو؟ د دې جنگ په شا عوامل او محرکات څه چې دا جنگ د افغانستان نه پاکستان ته شفت شو؟ د دې سوال جواب موږ غواړو. نن موږ دا سوال هم کوو چې فریقین امریکا او افغانستان و څه ضرورت د دې خبرې پیدا شو چې موږ د امریکې د سپورټ اعلان وکړو، موږ د هغې د تعاون اعلان وکړو؟ د دې ضرورت څه و؟ ملګرو دا انتظار مه پیدا کوئ، د انتظار یو په کور سایډ کې شو. دا کسان دلته چا راوړل یار؟ په کلیفورنیا کې چې پرېږدي دا کسان د پولیس اهلکاپټر انتظامیه والا راوځي پلټ شو. دغه ملګري کوشش وکړئ ډېره په ښایسته طریقه باندې ستاسو اواز باندې روان دی. کوشش وکړئ چې د شریکې کار دی په شریکه دا پینډال ښایسته کړئ. ژوند دی دا ځای چې خالي شي ژوند دی لکه دا ملګري شاته شي، دا ملګري شاته شي. صحیح دا ځای مې خالي که دا دا شاته شي، خالي که دا مې خالي که دا هغه طرف ته مې راوړتون کوشش مه کوئ، مهرباني وکړئ.
مهرباني وکړئ شاته شي د انتظامیه والا د خپل منتظمین هم شاته شي ټول شاته شي سینیټر صاحب خبرې په توجه سره واورئ ملګرو که دا انتشاري اواز به هغه شان ونه دا ملګري واوړئ دا شریک کار دی په شریکه دا واوړه دا وروسته کا محترمانو یو دریم سوال راوچتو 2008 کې په ډمډوله باندې دماکه وشوله اتیا طالبان شهیدان شو د شپې نه امریکې ذمه داري واخیستله ترجمان د وزارت خارجه چې موږ ډرون اټیک وکړو او سار له زما د پاکستان حکومت ذمه داري واخیستله چې دا حمله ما وکړه د دې حملې د ذمه دارۍ اخیستلو او دې اور ته د لمن وهلو ضرورت څه و دا زموږ سوال دی زما محترم وروڼو چې دا کم جنګ وشو په لکونو قبایل درپدر شو دغه قبایل دغه پښتانه دا دهشتګر نه وو د دوی کور ولې وران شو سپیکر خراب شوی دی باچا صاحب ساوند خراب دی ملګرو زه خبره کومه ستاسو نه یو رایه او فیصله اخلم باچا صاحب ولي او دا خبره زما لکه وضعي او معقوله ده زما د ذهن مطابق زه ستاسو لکه توجه راستنول غواړم زما وروڼو نن که د دې سوالونو جواب موږ له دا خلک راکوي د دې جنګ اصلي تصویر ښکاره کوي आवाज وایي نشته جی دا اواز څنګه یاد ده څه کې دا څه ډول او شاته اواز نه شي پکار ده چې دلته پکې ملګري وبځي او دا تارونه ټیک یار اواز ټیک کې شابه اواز درځي اواز ټیک کا دا تارونه وچلوي مهرباني وکړئ دا تارونه وچلوي چا ټول شاته اواز راشي شاته اواز درځي اوس اواز ټیک شو خاموشي به اختیار کړئ که تاسو خاموش شئ نو زما خیال د اواز به هم ټیک شي مهرباني وکړئ لږه خاموشي اختیار کړئ مهرباني وکړئ خاموشي اختیار کړئ الکا چت ته وکه جو لوډ سپیکر چت ته دلته کوزه خرابای دا ولې لږه گزاره پکار ده که دا نږدې مشران به دا خبره واوري پوره ده د امن مسلې دپاره زما سره دوه تجویزه دي یو غږ کې دی خیر دی نه دي دوه تجویزه دي که دا دوه تجویزه عملي شلو صحیح شو دا یو ټیک دا شاته ټیک شو دا یو ټیک دا صحیح دی اے ماهر ټیک شاته ټیک دی شاته اوس ټیک
محترمانو دو تجویز ورکوم او ډیر اهم دي د مشران واوري د دې دوه خبرو نه بغیر امن ناراضي او کدا دوه خبره عملی شوي د امن ګارانټي زه درکوم اولنې تجویز قومي وحدت او دویم تجویز د تقریرونو د ګوتار نه کردار ته راوتل دي سو پورې چې د دې مسلمانانو قومي وحدت جوړ نه دی د پښتنو ملي وحدت جوړ نه دی دا مسله نه حل کیږي راځئ دا قومي وحدت به څنګه جوړو زه اول قوم پرسته تنظیمونو ته د دې سټیج نه درخواست کوم او دا د ټول باجوړ درخواست دی چې څوک هم د پښتون په نوم باندې سیاست کوي دا ساون صحیح کې لکه ساون نه کوي کار درې لګېدلې دي خو هغه اوس ته ورته نه هغه یو لګېدلې دی ولته لګېدلې دی دلته لګېدلې دی تو چیک کر کا ماهر چیک کو شو صحیح ده هغې د هغه ځای نواز راکړي چې اولنۍ درخواست ما دا وکړه چې تمام قوم پرست تنظیمونه د یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی خو جدا جدا پرواز دی محمود خان اچکزی ایمل ولی خان منظور پشتن محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا د یوې کمرې ته ننوځي قرآن دې وکړي عهد دې وکړي طلاق دې وکړي چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو د پښتون مسله به حل کوو دوی چې قرآن او طلاق وکړو بیا د دې پښتنو چې کم سیاست جوړ شو پښتانه مشرانو په کوټه کې قرآن او طلاق وکړو اوس به دویم کار څه کوو تقریرونه به نه کوو 75 کاله پښتانه موږ په تقریرونو دوکه کړه بس چې څوک تقریر کوي ویلکم عبدالرشید ښه تقریر وکړه فلاني ښه تقریر وکړه په 75 کالو کې د پښتون یوه ستونزه موږ حل نه کړه تش تقریرونه دي تقریر به نه کوو څه به کوو دا پښتانه مشران به لاړ شي په اسلام آباد کې به د سیاسي او د عسکري قیادت سره کینی د عین کتاب به راواخلي پاڼې په پاڼې به واړئ د آرټیکل 1 نه به شروع کړي چې د پاکستان عنوان متعین کوي آرټیکل 2 ته به راشي چې د پاکستان جغرافیه متعین کوي آرټیکل 3 ته به راشي چې د پاکستان نظام متعین کوي آرټیکل 4 ته به راشي چې ماته کوم حق راکوي آرټیکل 9 او 10 ته به راشي دې واکدارانو ته به موږ ووایو دا د پښتانه مشران به ورته ووایي چې یا په دې عین عمل وکړه ما پښتون له خپل حق راکړه ما ته د ژوند حق راکړه ما ته د پاکستان د عام شهریانو حق راکړه او که په عین عمل نه کې نو د عین نه بغاوت اعلان کړه او که تا اول بغاوت اعلان کړه بیا به زه مجبوره شم زه به بغاوت کوم اړی ګری به جوړ شي زه په اور کې ولاړ یم ته به هم راسه ولاړ دا خبره سمه ده که ورانه ده سمه ده اوس زه تاسو نه تپوس کوم چې محمود خان اچکزی شي مولانا پل رحمان شي سراج الحق شي ایمل ولی خان شي اسد قیصر شي د پیپل پارټۍ مشران شي شیرپاو شي د مسلم لیگ نون مشران شي او په اسلام آباد کې د دې سکینی او د سترګو تصریح کې او ورته ووایي چې یا په عین دسخط کوه یا د عین نه بغاوت کوه دوی به بله وکړي رښتیا ووایي زما وروڼو د مسلې حل دا دی که حل کوئ که نه حل کوئ راځو په چوکونو کې به تقریرونه کوو خبرې به کوو
خو حل کېږي نه. حل یې دغه دی چې ملي وحدت به جوړی، تقریر به نه کوي او په اسلام آباد کې به په آیین فیصله کوي. دا خبره ټیک ده که نه ده؟ موږ د دې صوبې ټول پښتون قیادت ته دعوت ورکوو د باجوړ له طرفه چې یو شي. او زما وروڼو په دې ورځ باندې چې د 30 جولایي کومه سانحه شوې ده، 2500 لاشونه موږ اوچت کړي دي، 80 شهیدان، 190 زخمیان، 80 میندې ګورې شوي دي، 80 پلاران بې زامنو شوي دي. او د هغې سره سره زما محترم وروڼو 80 پیغلې کونډې شوي دي او په سوونو بچي یتیمانان شوي دي. دا سانحه پرته ده. یو کال تیر شو، 2 اخترې تیرې شولې. د دې قوم بچي په اختر کې ښایسته جامې واغوندي، چکرې لګوي، سیلونه کوي. زما د شهید بچي هغه د پلار په قبر باندې جړاګانې کوي. موږ دغې حکومت ته د قوم نه د میډیا نه هم ګیلې شته دی. میډیا ما ته هغه اهمیت نه دی راکړی کوم چې یو عام سړي ته ورکوي. د میډیا سره زما د شهید دپاره ځای نشته دی، د ضیاءالله جان دپاره ځای نشته دی. حالانکې د هغه مورم د باجوړ ده، پښتنه ده. د مجاهد کور والا ته 2 لاشونه پراته دي. یو طرف ته د ګلاب په شان بچی دی، بل طرف ته بادر خاوند دی. زما په رحمان آباد کې د یو مور مخې ته 3 ګلالي ماشومان پراته دي، 2 مړه دي او یو په ینو کې تړپېږي. لیکن میډیا د دغه ظلم تصویر کشي نه کوي. خو موږ دا خبره واضحه کوو، زما ملګري د چا نه ګیله نه کوي چې تا زما د شهید نوم یاد کو یاد دې نه کو. موږ په خپله باندې پوره یو. الحمدلله په دې ملک کې د علماو دومره پاور دی چې موږ د شرافت نه کار اخلو، موږ د خاموشۍ نه کار اخلو، موږ د پاکستان د استحکام خیال ساتو. خو که په دې خاوره د مولایي نه په دغسې بېدردۍ سره تویېږي نو زما سره داسې آپشن شته که هغه آپشن ما اختیار کو والله چې په برطانیه کې به رانه خلاص شي. دا خبره نشته. انشاءالله د امن دپاره به متفق یو، متحد یو. دا سفر ورواني الله دې وکړي چې دا کاروان خپل منزل ته ورسېږي. وما علینا الا